نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم الله الرحمن الرحیم. عزتمندو، روجا د الله او د مسلمان ترمنځ یو خفیه معاهده ده. مسلمان چې کله عبادتونه کوي نو د هغې لیکایي فرشتې کوي، خو روجه یو داسې شیز دی چې الله رب العزت د هغې بدله انسان ته په خپله باندې ورکوي. چې کله یو مسلمان روجه ونیسي نو فرشتې ولیکي چې د بنده یو روجه ونیولله او د دې بدله به د قیامت په ورځ الله رب العزت ورکوي. عزتمندو، الله رب العزت فرمایي الصوم لی وانا اجزی به، روجه زما د پاره ده او د دې بدله به زه په خپله ورکوم، د دې بدله زما په ذمه باندې ده. عزتمندو، دې کې یو نکته ده، هغې نکتې طرف ته تاسو لږ متوجه کومه. تاسو به په دې دنیا کې کتلی وي چې یو فقیر او ملنګ انسان زما او ستا خواته راشي نو 10 یا 20 روپۍ ورته ونیسو، خو که دغه فقیر او ملنګ انسان د یو ملک او د یو خان دروازې ته لاړ شي نو هغه په 10 او 20 باندې بد ښکاري، هغه 1000 روپۍ ورکوي یا د خپل د حیثیت مطابق ورکوي. او که دغه فقیر او ملنګ د یو باچا درته ورشي نو هغه د خپل حیثیت مطابق ورکوي. او که چېرته همدغه فقیر او ملنګ د بار ملکونو د باچا ته ورشي نو هغه د خپل حیثیت مطابق ورکوي. نو الله رب العزت چې په خپله باندې دی بنده ته اجر ورکوي نو هغه به هم د هغه د حیثیت مطابق ورته کوي. او همدغه حدیث، همدغه کلام الصوم لی وانا اجزی به، بعضو کتابونو کې عبارت خو همدارنګې دی، البته اعراب یې لږ بدل کړي دي. وایي الصوم لی وانا اجزا به، روجه زما د پاره ده او د دې بدله په خپله باندې زایم. یعنی مطلب دا چې روجه زما د پاره ده او د دې بدله زه په خپله باندې یم، یعنی د قیامت په ورځ به الله رب العزت ما او تا ته دیدار را نصیبوي. الله رب العزت ته د قیامت په ورځ مونږ ته خپل خوږ دیدار را نصیب کی. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.